قال أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها اعتقد اعتقت بريرة. بريرة ولها زوج مولاه لآل أبي أحمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها ففرق بينهما وكان زوجها حرا. حرا. امام شافعي صاحب څه مذهب ده که زود سړی به خو نه زدیږي که نه او د ښځه صحیح خبره چې ښځه زدیږي او غلام یې واله کې مغیث و غلام و که نه خاوند یې ورسته بیا زد شو و او دې ته چې نیل شي خیار عتق مسله یل شي خیار بلوغ ده که نه ښځه بالغه شي مور پلار صحیح ځای کې نه ورکړي زه نور خلاصول شي دغه پیله شوه یو خیار عتق ته عتق کې ښځې ته اختیار شو د زوده شول اوس هم هغه خاوند سره اوسي که مخته بل څه هغه څنګه مې مسله دي لکه یو سیوي ښځې یو خاوند غلام و که نه هغه یې ازاد کړ لکه یو غلام ده که نه دې سره یوې ښځې واده ده دوه غلامه ده صحیح شوله وینځه ده دو ازاده شوله ده ښځه دغې غلام نه اوس تلای شي مو مزه کې که ازاد وي او که ازاد نه وي ځکه حریت نه بعد از هغه نشته که نه صحیح شوله. قال أبو خنيفة عن عطية عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الأمة 2 وعدتها حيزتان. په منځ یې نیمول شي نه که نه عدت او خیزه ځکه چلو یو په ځای دوه یو نیم په ځای یو ورکې کول نه شي اختیار ډېر کې ښه ده که نه. قال أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود قال عمر بن الخطاب لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت المطلقة ثلاثا لها السكنة والنفقة. فاطمه بنت قیس یالي اوس دې ته نفقه سکنه نه میلېږي عمر صاحب حدیث مشهور خو نشه پرېږدول صحیح ده قرآن کې هم دا راغلي چې ویر کوي صحیح ده نو دا ښځې نه کېدای شي هېره شي کذبت په معنی دي چې څه ده خطوعت غلطۍ به ونه شي مخته. قال أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها وهي حامل فمكثت 25 ليلة ثم وضعت فمر بها 15 ورځې څه تېرې شي بچی پیدا شو که نه همدا خبره یې دا حامله وه چې کله 15 تېر شي نو بیا یې وضع لکه مطلب حمل یې وضع کړ که نه وایي کول فمر بها ابو السنابل بن بعكك فقال تشوفت تو خو ځون جوړ کړی په ډر مډر په مخ شیشه څه وسولی ځون صفا کړي تريدين الباءة نکاح کول غواړي كلا والله إنه لا بعد الأجلين انه لابعد الاجلين استخبو وګدې د تیرې کنه په دې 25 دن سره کورنه کې از دې کې وځي حمل وشوه 4 ما 10 دن به تیرې کې شو تیرې بالکل 4 ما 10 دن فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له دې ولا خبره وته اخر سمته د پلانکای د سی فقال كذب اذا حضر کله کذب معنا جواب کې غلطي ونه شو درویغ معنی نه د خا کنه د خلور صدا شي دی معنی بوسي د درویغ عطاني خطا في الجواب دا خطا في الجواب بالکل اذا حضر فأذني کله حاضر شي به متوای خا کنه اذا امر د مؤنث من الاذان وبه حدثنا قال أبو خنيفة عن حماد عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال من شاء
باهلته کوم سړی غواړي زه سره مباهله کوم چې سوره نساء څه ده چې ته سوره قصرا یل شنه سوره طلاق ته کنه دا د سوره کبرا نه ورسته نازل شوه ده نزلت بعد التوبه طولا وفي رواية عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسحت سورة النساء القصرى كل عدد كسا عدد جمع أولات أحمال أجلهن سيكون هيوتي كنا أولات أحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود في المرأة توفي عنها زوجها مجهول كنا ولم يفرز لها صدقا ولم يفرز لها صداقا دي يرى مهر صداقا دي مهر دي مهر ده نشي مهر ولم يكن دخل بها صدقة ولم يكن دخل بها سيدة صدقة نسائها سمانه د مهر مثل بیر کوي د صدقه مثل په معنی ده نه د صدقه ولا هل میراث دای بر څنګه لیدل صدقه تند صدقة نسائهن صدقة ولها الميراث وعليها العدة. فقال معقل بن سنان الأشجعي أشهد أن محمد رسول الله عليه وسلم قضى في بردع بنت واشق مثل ما قضيت دا مثل ما قضيت عبد الله سيوتي شو كان کومه په سالت څه کړی د خو د پیغمبر سمو نیوکه دي سره ډېر خوشحال شي چې ما سر به مثل شي نه اخر قبل شي دور نه خوشحال شوه ها نعم. وبي قال حدثنا حماد وبي حدثنا قال حماد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة قال في المولى فيئه الجماع في المولى دي في المولى د کومې نه د شڅ کړي تو نه اله کړي هغه خزینه فيئه الجماع نږدې کې سالوي خرج تیر شي بیا نه جدا کیږي کنه کڅوره ورځ تیر شي سالوي خرج لاس نه څلور میاشتې نه تیای چکله علاوه کی څورې ز صبر بنی بیا ماتیږي نه کوخه دوباره نه کوخه بکای 40 دن دي کنه خامخ څه دی ول په څنګه د رجوع کول جماعت سره وکا یا د دواعي سره وکړي دي سره رجوع وشو صحیح ده لکه خاصه شو ان لم يكن له عذر ففيئه باللسان عذر چې شاده ساره ستریکا وانه کنه سو سره ملو شو سفر کې بیا به ټلیفون وکي په ژبه سره مو ته بس رجوع کړي ما بي حدثنا عن حماد عن أبيه عن أيوب سختياني أن امرأة ثابت بن قيس أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أنا ولا ثابت فقال ده سيدة كمان سموتي ثابت سره کې نه چلی فقال أتختلعين منه بخديقة باغ له پس ورکای فقالت نعم وازيد مزيد نور ورکوم واما زيادة ولا نو په ما سن زیاتت پرې دا خاصل شی ولا ورکه به سره خلغ شي صحیح ده